السلام علیکم. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی مونږ څه مال فنکشنینګ اف لایسوسوم دې نه مخکې چې کوم دی مونږ ډیټیل سره لایسوسوم ووایي چې لایسوسوم څه ته وایي. نن به چې کوم دی نو مونږ وایو چې مال فنکشنینګ اف لایسوسوم. نن به چې کوم دی مونږ مال فنکشن وایو د لایسوسوم. نو ګوره د مال فنکشنینګ اف لایسوسوم څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی که نه چې کله لایسوسوم خپل پراپر کار د لایسوسوم چې کوم خپل خاص کار دی چې هغه چې کوم دی کله لایسوسوم پرېږدي هغه کار چې کوم دی نشي کولی نو هغې ته څه ویلی شي؟ هغې ته مال فنکشنینګ اف لایسوسوم. دې ته چې کوم دی نو مونږ لایسوسومل ډیس آرډر چې کوم دی نو هم وایو. لایسوسومل ډیس آرډر مطلب دا دی که نه چې کله لایسوسوم چې کوم دی نو خپل پراپر کار چې کوم دی نشي کولی هغه چې کوم دی نو پرېږدي نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته مال فنکشنینګ اف لایسوسوم یا لایسوسومل ډیس آرډر ورته چې کوم دی مونږ هم ویلی شو. بیا دې لپاره چې کوم دی یو ټرم استعمالېږي چې هغې ته چې کوم دی ویلی شي کنجنټل ډیس آرډر یا ډیزیزز. کنجنټل ډیس آرډر یا ډیزیزز دا چې کوم دی د دې لپاره دا ورډ چې کوم دی مونږ استعمالو بای برث دا چې کوم دی مونږ د پیدایش لپاره استعمالو. نو دا کنجنټل ډیس آرډر یا ډیزیز دا چې کوم دی نو مونږ مال فنکشنینګ اف لایسوسوم دا چې کوم دی نو سره لپاره استعمالو دا د دې لپاره استعمالو که نه تاسو ته ما ووایي بای برث دا ټکي چې کوم دی مونږ د پیدایش لپاره استعمالو. نو د دې مطلب دا دی دا کوم چې لایسوسوم دی چې دی د خپل پراپر کار چې کوم دی پرېښی دی نو دا یې ولې پرېښی دی؟ مطلب دا دی چې دا پیدایشي چې کوم دی دا لایسوسوم داسې پیدا شوی او پیدایشي چې کوم دی نو په دې لایسوسوم کې داسې څه ډیس آرډر شوي چې د هغې په وجه باندې دا لایسوسوم چې کوم دی نو خپل پراپر کار چې کوم دی نشي کولی. نو دا کنجنټل ډیس آرډر ورته چې کوم دی دې لپاره ویلی شي چې دا لایسوسوم چې کوم دی مونږ ښه پیدایشي چې کوم دی نو دغه شان خراب دی. ښه اوس دا مال فنکشنینګ اف لایسوسوم دا چې کوم دی ولې کېږي؟ دا ځکه کېږي چې ان ویچ انزایم ان لایسوسوم چې کوم انزایم دی په څه کې په لایسوسوم کې از ایدر میوټیټډ آر ډیفیشن. نو چې کله دغه انزایم کوم چې په لایسوسوم کې دی چې کله چې کوم دی ته دی نارمل شکل چې کوم دی نو هغه نی یا چې کوم دی ډیفیشن یا چې کوم دی نو دغه انزایم مونږ یا بالکل نی یا چې کوم دی ایخو کمی نو دې ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ مال فنکشنینګ اف لایسوسوم وایو. ګوره یو پیره بیا واوره دغه انزایم کوم چې مونږ څه په لایسوسوم کې دي چې کله چې کوم دی ته دې نارمل شکل نی د دې انزایم چې کوم خپل نارمل شکل دی چې کله هغه مونږ څه نی په لایسوسوم کې یا چې کوم دی همدغه انزایم مونږ څه په دې لایسوسوم کې نی یا ایخو کمی نو د دې وجې نه چې کوم دی نو لایسوسوم خپل پراپر کار نشي کولی نو هغې ته مونږ مال فنکشنینګ اف لایسوسوم وایو. بیا مونږ چې کوم دی د دوه قسمه دي د مال فنکشنینګ اف لایسوسوم. یو ته چې کوم دی مونږ ګلایکوجنوسس ټایپ 2 ډیزیزز وایو او دې ته چې کوم دی مونږ فم ډیزیزز چې کوم دی هم وایو او بل چې کوم دی هغه مونږ دی ټی سیکس ډیزیزز. نو اوس راځئ چې اول وپېژنو چې ګلایکوجنسس ټایپ 2 ډیزیزز څه ته وایي. څنګه چې په ډایبیټیز 1 او ډایبیټیز 2 نو دغه شان چې کوم دی دا مونږ ښه ګلایکوجنسس ټایپ 2 ډیزیز دی د څه د مال فنکشنینګ اف لایسوسوم. په دې کې څه چلو شي؟ په دې کې دا چلو شي که نه چې د ګلایکوجن اکومولیټس ان د لیور اینډ مسل په دې کې چې دا کوم ګلایکوجن دی نو دا مونږ سره یو ځای شي جمع شي. په کوم ځای کې جمع شي؟ په لیور کې جمع شي او په مسل کې جمع شي اف ا پرسن د یو کس. دا د سره وجې نه کېږي ډیو ټو میوټیشن ان انزایم. دا چې کوم دی نو مونږ ښه د میوټیشن د وجې نه کېږي. د چا میوټیشن؟ د انزایم د وجې نه. د میوټیشن ان انزایم مطلب دا دی که نه چې دا انزایم کله پیدا کېږي نو په هغې جین کې چې کوم دی څه خرابتیا راشي نو دې په وجه باندې مونږ چې کوم انزایم پکار نو هغه شان انزایم چې کوم دی نو جوړ نشي. چې هغه شان انزایم جوړ نشي نو هغه به چې کوم دی بیا خپل پراپر کار به چې کوم دی نو څنګه کوي نو او دې ته چې کوم دی مونږ څه دې ته مونږ الفا ګلایکوسایډیز وایو. اوس الفا ګلایکوسایډیز مطلب دا دی که نه ګلایکوجن بریک ډاون د بریک ډاون اف ګلایکوجن. دې ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ الفا ګلایکوسایډیز وایو. ګوره کله چې د بریک ډاون اف ګلایکوجن وشي دا مونږ څه جوړوي؟ ګلایکوجن مونږ څه جوړوي؟ ګلایکوجن دا چې کوم دی مونږ څه ګلوکوز جوړوي. چې کله مونږ څه ګلایکوجن مات شي دا مونږ څه ګلوکوز جوړوي. دې ته څه وایي؟ دې ته چې کوم دی نو الفا ګلایکوسایډیز وایي. ګوره د ګلایکوجن کار زموږ په جسم کې دا دی که نه دا چې کوم دی نو انرژي ځان سره جمع کوي. نو چې کله بیا د انرژۍ ضرورت شي نو دغه ګلایکوجن چې کوم دی بریک ډاون شي دغه ګلایکوجن مات شي او هغې نه چې کوم دی نو ګلوکوز جوړ شي چې زموږ د جسم لپاره پکار وي. نو چې کله ګلایکوجن مات شي نو هغې نه ګلوکوز جوړېږي چې کله زموږ جسم ته ضرورت وي.
نو چې کله دا انزایم صحیح نه پیدا شوی نو دا ګلایکوجن به څنګه ماتېږي چې ګلایکوجن نه ماتېږي نو خامخا به چې کوم دی دا به جمع کېږي په لیور او په مسل کې چې دا چې کوم دی نو نقصان ده جوړېدی شي نو دې ته چې کوم دی څه وایي دې ته الفا ګلوسوسایډیز چې کوم دی نو ویلی شي چې کله د ګلایکوجن بریک ډاون کېږي ها نو دا خو مونږ درشو ګلایکوجنسس ټایپ 2 ډیزیزز سوري دلته پکې چې کوم دی نو ما ټایپ 2 ډیزیز نه لیکلی دا چې کوم دی دې سره پکار وځي دا glycogenesis type 2 disease نو دا خو چې کوم دی مونږ سره یو ټایپ چې کوم دی نه مال فنکشنینګ اف لایزوسوم بل چې کوم دی هغه مونږ سره دی ټیسټ سیکس ډیزیزز اوس ټیسټ سیکس ډیزیز چې کوم دی نو کوم قسم دی مونږ سره د مال فنکشنینګ اف لایزوسوم په دې کې څه چل کېږي په دې کې دا چلو شي که نه چې د لیپډ اکومولیټ د برین سیل په دې کې داسې چلو شي چې دا لیپډ چې کوم دی نو دا مونږ سره جمع شي په څه کې به برین سیل کې د دماغ چې کوم سیل دی په هغې کې مونږ سره جمع شي لیپډ جمع شي ډیو ټو ډیفیشنسي ان انزایم دا چې کوم دی سره وجه کېږي چې کله مونږ سره انزایم نه یا مونږ چې کوم دی دا انزایم کمی نو په دې وجه باندې چې کوم دی دا لیپډ مونږ سره په برین سیل کې چې کوم دی جمع کېږي او دې ته څه ویل شي دې ته چې کوم دی نو هیکزوسایمایناډوز ای ورته چې کوم دی نو ویلی شي چې کله لیپډ چې کوم دی نو مونږ سره ماتېږي چې کله مونږ سره لیپډ نه ماتېږي نو خامخا دا به چې کوم دی نو مونږ سره په برین سیل کې جمع کېږي دا به کله جمع کېږي چې کله مونږ سره ډیفیشنسي ان انزایم چې کله مونږ سره انزایم نه یا چې کوم دی نو مونږ سره انزایم کمی نو د دې وجه نه څه چل کېږي دې وجه نه چې کوم دی نو مینټل ریټارډیشن کېږي دغه کس چې کوم دی نو مینټلی ډسټرب وي د سره وجه نه چې کله چې کوم دی مونږ سره لیپډ په برین سیل کې جمع کېږي ها نو هیکزوسایمایناډیز مطلب دا دی چې کله بریک ډاون اف لیپډ مونږ سره کېږي نو لیپډ چې کله مونږ سره ماتېږي دا مونږ سره څه جوړوي لیپډ بریک ډاون نه چې کوم دی مونږ څه جوړېږي مونږ چې کوم دی یو فیټي ایسډ جوړوي فیټي ایسډ او بل چې کوم دی مونږ سره ګلیسرول جوړوي مطلب دا دی چې کله فیټي ایسډ او ګلیسرول خپله کې یو ځای شي دا مونږ څه جوړوي دا مونږ لیپډ جوړوي او دې ته څه وایي دې ته چې کوم دی نو هیکزوسایمایناډوز ویلی شي نو چې کله هیکزوسایمایناډوز نه کېږي د سره وجې نه کېږي د ډیفیشنسي اف ان انزایم چې کله انزایم هلته نه یا چې کوم دی انزایم کمي نو هغه لیپډ به چې کوم دی هغه په برین سیل کې جمع کېږي چې د هغې وجې نه به چې کوم دی مینټل ریټارډیشن به کېږي مطلب دا دی چې کس به چې کوم دی نو مینټلی ډسټرب وي نو دا چې کوم دی مونږ څه وشو مال فنکشنینګ اف لایزوسوم که بیا هم څوک نه پوهېږي چېرته پوینټس کلیر نه نو په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ بلې ویډیو راتلو پورې مونږ اجازت راکوئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر